بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين بیان د توحید دلائل عقلیه او په موعظه حسنه باندې وشو یعنی هم دلائل بیان شو او نتائج بیان شو چې چاو نه منله نو هغه تبا دنیا او آخرت کې سزا ملاويږي زورن بیان شوه اور دای زنه شبهات داغي تردید شو جواب د شبهات او هغه بیان شو اوس مضمون د تسلی داعی تا چې دومره خولي انداز سره بیان شو بهترین انداز سره بیان شو او دوی د دین انکار کوي د دین دوی انکار کوي نو د داعی زړه خفګان راشي او داعی پریشان کیږي چې موږ داسې بیان کوما او دوی انکار کوي داعی تا ضرورت د تسلی پی نو اغلا تسلی ورکی قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون چردئی دشمنی ستاد ذات سره نه ده بلکې زما د پیغام سره ده الله رب العزت چې چاله نبوت ورکړي او یا د نبوت وراثت ورکړي ذاتی طور الله رب العزت اغلا داسې صفات ورکی چې دا صفات د واجنا دا غنا عام خلق متاثر وي عام خلق متاثر وي کاغا د نسب په اعتبار وی او کاغا د اخلاق په اعتبار وی ناغنا خلق متاثر وی ذاتی دور د هغه تعریف هم کوي او صفات والا هم کوي او چې کله هغه د الله مسله بیان کی
د خلقو د خواهشاتو خلاف د الله د دین دعوت ورکی عام خلق داغه خلاف شروع کی داغه خلاف شروع کی زکا غلا داغه دا منل چې داده خبره حق کوي او دایمنل چې د الله د طرف نه قاصد دی او پیغمبر دی دا غله یو لوی حیثیت ورکول دي خپل مطبوع او راهنما منل دي چې دا زمونږ مطبوع دی او زمونږ راهنما دی زمونږ مطبوع او راهنما منل دي او بیا با دغه خبره کینو او پاسو او دغه پیغام به منو دی حیثیت ورکولو لا تیار نو داغه انکار شروع کی هغه ذاتی طور انکار نوی چې داغه د ذات نه انکار کوي د ذات نه انکار نه کوي بلکې داغه د پیغام نه انکار کوي ذاتی طور صفاتوں کوي مدحهم کوي دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ولا اخلاق ورکړیو نسب اعلی او نبی علیہ السلام تباغی صادق و امین وی ذاتی طور ورتوی ته انتہائی خسړی جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا مونږ دروانه تجربی کړی دي او تا شرط دروغ نه دی وایلی دی والا ذاتی مدح کاولا او چې کوم پیغام نبی علیہ السلام راوړ او هغه نه مانو ځکه هغه وی کدا مونږ ومنو نو دا نبی علیہ السلام لا یو لوی حیثیت ورکول دي یو لوی حیثیت ورکول دي او بیا بده زمونږه مطبوعی مونږ برزمانو او دې زمونږ تیار نه یو دا بکی تکبر و انانیتو چې نبی علیہ السلام دی اتباع نه ځان یستا یو تسلی نبی علیہ السلام لدا ور کوي چې دا ستا ذاتی طور دشمنان نه دي او ته زما پیغام بیانای نو دا په حقیقت کې ما سره دشمنی ده یاره د دې نه مخ کې تا سره دشمنی نه وکړي او چې ول دا سره دشمنی کوي زما د پیغام د وجه کوي نو دا دشمنی زما ده نبی علیہ السلام ته تسلی شو دا یواز استا دشمنان لري
زما دشمنان دي او خبر به زوالم، مطلب زما مدد به تا سره وي. یو لوی تسلی دا او دویما د محبت نډک پیغام او د مینې نډک تسلی وا، لکه د لیلا په کوڅه کې مجنون وهل کیږي او لیلا تروغون دی وای پتا چې څه تیریږي نو زما د وجې دي، پتا چې څه تیریږي نو زما د وجې دي، ما تخکاری. او دا د یو صادق عاشق د پاره لوی تسلی ده. نبی علیہ السلام تعالی وی پتا چې څه تیریږي نو زما د وجې دي، زما د وجې دي. او ما تخکاری زبی پوئی گما. زن مکی والو ابو جال نبی علیہ السلام تا مخامخ وائل واللہ لا نکذبک یا محمد، قسم پا اللہ چی مکستا تکذیب نکو، ولیکن نکذب ما جئت به، خو منگا غا پیغام نمانو چی کم تارا اوڑے دے، ولیکن نکذب ما جئت به، ما جئت به. نبی علیہ السلام لا اللہ تسلی ورکی قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، یقینی دا جما تبتا دا چی یقینا خفکی تعالی را آ خبری چی دیئے کئی دا علم نارستو چی ان نراشین و اغام مفتوح الحمزوی و چکل دا انہ بجواب کی لام معلقہ راشی نبیا اننوی انوی دلتاهم انہ نرستو لام راغلے لا يحزنک الذی گنیام طور دا علم نارستو مفعول به ذکر کیږي او مفعول به چې ان راشي نا مفتوح الحمزوی و چې کله لامی په جواب د ان کې حال دا مکسور وی اکو الله یعلم انک لرسوله، حال تم لام نه انه لا يحزنك الذي يقولون، یقینا خفقی تعالی را و غمجن کی تعالی را آگا سان چوائی، یقینا پتا دا ماتا یقینا غمجنی تعالی را آگا خبری چی دیئے کئی دا یقولون مقولہ حذف کرنے دا، یعنی اوانا دا نو کما کما بیزوتا ہے، کله وی لیوانه دی، کله وی دروغجن دی، کله وی معجزه دی راوړي، کله یو اعتراض کله بل اعتراض، میو نه دی چې وایې نو هغه بکواس چې دی کوي فإنهم لا يكذبونك، یقینا دی دروغجن نه غني تعالی را نسبت د دروغ نه کوي تا، ولکن الظالمین
ظالمان د آیاتونو د الله نه انکار کوي ولکن الظالمین وزد ظاهر وکړه په ځای د ضمیر باندې فانهم کی ضمیرو لا یکذبون ضمیرو ولکنهم سیوا ولکنهم بآیات الله یجحدون خودهم فزای ظالمین راوړو اشاره ده چې دا الله د آیاتونو د انکار د وجه ظالمان شو او دا ظلم دی د نبی علیہ السلام او د دین د وجه د یو داعی د عالم دشمنی کول دا ظلم دی او ځان تباہ کول دي ولکن الظالمین ظالمان د آیاتونو د الله نه انکار کوي یعنی دشمنی د رسول دا دشمنی د مرسل وی د قاصد دشمنی دا استاد دشمنی دا پاسل کې دا غچاوی چې چا استاد را لګلې وی دا خو ما لګلو او خبره سما کولا نو د نه منل پاسل کې سما نه منل دي دا الله را لګلو قاصد دا الله رب العزت پیغام راوړون کې دا الله دا غین انکار کول دا الله نه انکار کولو ولکن الظالمین وظالمان آیاتون دا الله نه انکار کوي ولقد کذبت دا دویم عیسی د تسلی دویم ایسر تسلی قانون دا اللہ دے چې خپل ځان په دلایل ښکارا کوي ذاتی طور ځان نه ښکارا کوي حق چې ده نو دا په دلایل ښکارا کوي دایل دلائل ورکی داسی قوت تسخیر دایل نو ورکی چپاہی سر خلق مجبور شي مانلو تا خو اللہ رب العزت ځان او حق په دلائل ښکارا کی دائی دلائل پیش کئی اللہ رب العزت والا داسی قوت تسخیر نہ اور کئی چرد مقابل سوک نہ منی او دے اور تداسی گوری و امتیازی والا بندی کی چتنا مانے پتہ باندې ولګي هغه بیا راشي مینتونو ته کې چې زمانم خمال او پیشاب کولاو کا داسې قوت تسخیر الله رب العزت دایله او پیغمبر لنه ورکړي ځکه دې سره اختیار ختميږي الله هر نفس له اختیار ورکړي نو هغه اوریدون کی اغی دلائل نمانی دلائل نمانی آدھا پیغمبر دشمنی شروع کی دائی دشمنی شروع کی نو دائی داغے امتحان دے بصبر چه دائی بصبر کی بد رد و توائل کی گی وحلکی کی ٹکاولکی کی خدائی سر ڈال د صبر دے چکم سامعین دی مخاطبین دی اوریدن کی دا غی امتحان دے
چې دې دلایل مانی او کو خواهشات مانی دلائل مانی او کو خواہشات مانی نو زنی آغا دلائل مانی نو تابدار شي او زنی خواہشات بس روان شي نو آغا نافرمان شي نو دی آیات کریمہ کی تسلی دویم طرف ذکر کئی دلائل و آیاتون تا سره دي او ریزون کی نمانی او دشمنی کئی اللہ رب العزت بستا مدد کی تڈال صبر راوالا صبر کوا او نور انبیاء نمونہ کا تیرو انبیاء کرامو اغیم بیان کړو دلائل وسرو او خلقو دلائل تکذیب کو دلیلونه ونه منل او انبیاء باندې ظلمونه ستمونه بد ارادي وال تکول دا شروع کړل انبیاء ته تکلیف رسول شروع کړل الله رب العزت اخیری کامیابی انبیاء لور کړه او چې کوم مخالفینو نو تباشو مخالفین تباہ و برباد شو انبیاء کرامو نجاتو مندو آغا اللہ دے و آغا قانون دے چه سوک دا حق مقابلہ کے راضی نو تباکی کی با کننوی و کسباوی او چا چې حق را واغس آبا کامیابیگی اگر که او سورج پسی آبا کامیابیگی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ او یقینا نسبت درو وکړی شو ډیرو پیغمبرانو ته ستانه مخکي فصبروا فیراولا یعنی خص چل شو نو زکه صبرو شو کنه هغه بیان کو خلکو نه منلا بعد را دی مصائب او تکلیفاتو فصبروا علی ما کذبوا دې صبر کو خامو برداشت وکړه هغه باندې چې دروغجن غاڼل شي ودی یو سړی حق خبره کوي بالکل رښتیا ابل ورته وي ته دروغ وای گاډر ولدا زړه د سره سي چې زه دومره حق خبره کومه چې لکه الله دا غي تصدیق کوي او دې ما ته وي چې ته دروغ وای او پریشان شي یوازې په دې بس نه وا بلکې و اوزو او تکلیف ولا ورکړې شو انبیاء له تکلیفات ورکړې شو ایذاء قولی لسانی د جبه تکلیفات وتوم ملاو شو بعد اراده کنزل او ایذاء بدنی واله شو ټکاواله شو نو علیہ الصلوۃ والسلام به ټکاو حتا ما به هراکم نو علیہ السلام بخوازیده نشو دومره به وو واوزو او تکلیفونه ته ملاو شو او تنگړې شو دې تر دې پوری اتاهم نصرنا چراغ دې تمد زمام حتا اتاهم نصرنا چراغ دې تمد زمام او قانون الہی دې چې تکالیف برازي خدای نه رستو بد الله مدد راځي
ولا مبدل لکلمات الله او نشته بدلون کې د پاره د فیصلو د الله څوک دا الله فیصله څوک نشي بدلولای دا الله رب العزت فیصله وعده د نصرت د انبیاء او د هلاکت د دشمنانو د الله سورۃ مومن یو 50 کې وایي انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد او دارنگی سورۃ یونس کی وئی وکانا وکذالک ننجی المؤمنین آیت نمبر 103 ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین زنجات ورکوم انبیاء اولا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین سورۃ روم کی وئی آیت نمبر 47 وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اولائک دے ما سرا مدد ایماندارو سورۃ صافات کی ہوئی آیت نمبر 171-72 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ یقینا تیرا شوی دا خبره می د پارا د بندگانو زما را لګل شو انهم لهم المنصورون یقینا د دې وخامخه مدد کول شي وان جندنا لهم الغالبون او یقینا لخر زما زورور زما لخر به زوروري سورہ مجادلہ آخری آیات کی ہوئی الا ان حزب اللہ هم المفلحون سورہ مائدہ کی ہوئی الا ان حزب اللہ هم الغالبون ڈالدہ اللہ بوئی زورا ورا ڈالدہ اللہ فیصلہ را سک بدلول نشی ولا مبدل لکلمات اللہ کلمات دا اللہ یو تکوینی دی بل تشریعی نو شریعت چې کوم کلمات دي الله چې کوم قانون جاری کړی دی هغه هم نه بدلیږي لکه دا سورۃ یوسل بن آیات کې وایي وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته لا مبدل لکلماته دا کلمات تشریعیه دي ځکه مخکې قران ذکر دی دا تیږي څوک بدلول نشي چې دا الله رب العزت قانون څوک منسوخ کی او دا الله رب العزت قانون بدل کی ولا مبدل لکلمات الله الله فیصله کړی دا چې کامیابی د انسان په قران ده او انسان دنیوي او اخروی کامیابی اب شریعت تا دا څوک نشي بدلوله ولا مبدل لکلمات الله نشته بدلون کې تفار فیصلو دا الله سو او یقینا راغلی تا زنه واقعات د انبیاء زنه راغلی دي ټول نه دي راغلی یعنی صبر او د دعوت واقعات راغلی دي یا سیبوي وای من اثبات کې نه زائد کیږي او نبی کې زائد کیږي اثبات کې نه زائد کیږي نو من زائد نه دي ولقد من ندا من تبعیضیه شو یادار چې من زائد دې زنه وي ولقد جاءك من نبأ المرسلين او یقینا راغلی تا واقعات پیغمبرانو واخر